په خپله وکړمه. سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې، او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ږیره مبارک کې لاس وي نبی علیه الصلاة والسلام لره، لاس ورله وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم، زه ستا سره یو مشوره کوم، ماله جواب راکړه، ماله جواب راکړه. نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي، ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که نه. نو فاطمه رضی الله تعالی ته وایي بابا رضا ستا ده، خو ستا په جدایۍ باندې خفه یم، ستا په جدایۍ باندې څه یم خفه یم، ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم، او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده، هغه شانتې زما خوښه ده. په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی، ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل ای فاطمه ستا متعلق به بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کوم، ستا معامله زه په الله باندې پرېږدمه چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړمه. فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو، مخ مبارک یې سور شو، په تندي مبارک باندې خولې رالې، چې رالې جبرئیل علیه السلام راغی، نبی علیه السلام ته فرمایي وایي د الله پاکه محبوبه د اسمان تمامې فرشتې، د اسمان تمامې فرشتې د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشحاله دي، د اسمان تمامې فرشتې خوشحالېږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کېږي. دا وحي راوړه، چې کله دا وحي راوړه او د وحي اثر ختم شو، نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالی د علي رضی الله تعالی سره کوي، ستا نکاح د هغې سره کوي. او نبی علیه السلام مسجد نبوي ته راووتو، بار ته راووتو او منبر ته وختو او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاره وي ما خپله لور فاطمه علي رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه، ما علي ته په نکاح باندې ورکړه. او علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی علي فاسه د مهر بندوبست وکړه، د مهر څه وکړه بندوبست وکړه. علي رضی الله تعالی ته فرمایي وی د الله پاکه محبوبه څومره مهر وګورمه، څومره مهر. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی 400 درهمه، 400 درهمه. دا وګوره، دا وګوره علي رضی الله او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې مهر هم 400 درهمه و، د هغې د لور مهر به هم څومره 400 درهمه. لاړ شه 400 درهمه مهر وګوره. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل د الله محبوبه ما ته منظور ده، ما ته د فاطمه نکاح سره منظور ده. اوس بیا نبی علیه السلام بعض روایتو کې راځي علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی د الله محبوب ما سره خو څه شی شته دی نه، نو ما سره خو څه شی شته دی نه، زه اوس مهر چېرته پیدا کړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی په غزوه بدر کې چې درته کومه زغره میلاو شوې هغه څه شوه؟ وی د الله محبوبه که یوه زغره ده یو را سره اس دی، خپل کور یې نه و خو اس او زغره جهاد له ساتل، یا که یو اس دی را سره یوه را سره هغه زغره ده چې کوم په جنګ بدر کې ماته میلاو شوې وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی لاړ شه هغه زغره خرڅه کړه، اس مه خرڅوه په دې به جهاد کوي، زغره خرڅه کړه الله مالک ته بله به درکړي. علي رضی الله تعالی دا زغره واغسته او لاړ عثمان رضی الله تعالی لره. عثمان رضی الله تعالی ته وویل وی دا زغره خرڅوم. وی ولې خرڅوئ؟ وی ځکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارکې له پې مهر وکړمه، ما سره خو مهر نشته دی، دا زغر رانواله. نو بعضې علماو لیکلي دي وایي عثمان رضی الله تعالی هغه ته هغه زغره واپس کړه، زغره یې ورته څه کړه ده واپس کړه، زغره یې ترې وانغسته او د جیب نه یې 1000 درهمه راواغستل، 1000 درهمه. او فتو ورته نه وه چې څومره مهر دی، خو دا ورته وویلو وی 400 درهمه زما د طرف نه د فاطمه مهر شو، زما د طرف نه دغه مه راکړه. عثمان صاحب ورته وفرمایل او دا 600 درهمه چې در سره کلي وشي بیا به یې ماته واپس راکړي، بیا به یې ماته څه راکړي واپس راکړي. علي رضی الله تعالی راغی، مهر بندوبست یې وکړو او بیا څه موده تېرېده غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک موقع وه چې د هغې نه مخکې یوه بله غزا شوې وه، پای کې لږ مال غنیمت راغی، مال غنیمت راغی. نو د علي رضی الله تعالی عنه لاس له هغه 600 درهمه راغلو، هغه 600 درهمه لاس له رالو. نو چې لاس له رالو نو لاړو مازدیګر ټایم و، عثمان رضی الله تعالی عنه ته هغه 600 درهمه ورکړو، وایي ستا په ما باندې هغه 600 روپۍ پاتې شوې دا واله، 400 درهمه خو د هغه د خپل طرف ورکړو، وایي دا 600 دې پاتې وي دا واله. عثمان رضی الله تعالی عنه ته هغه واغستل. و سار شو که نه چې سبا سار شو، نبی علیه السلام اعلان وکړ د غزوې تبوک دپاره تیاری کوئ،
د غزوه تبوک دپاره څه کوئ؟ تیاری کوئ، ځانونه تیاروئ، جهاد له ځو. اوس علي رضی الله تعالی عنه سره خو 600 درهم هغه هم چاله ورکړو. عثمان رضی الله تعالی عنه ورکړو. په کوڅو کې اوتر اوتر منډې وي، خدای پاک ځان له څه بندوبست وکړم چې جهاد له لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی عنه مخې له ورغی، علي ولې وارخطایې؟ ولې وارخطایې؟ عثمانه زما محبوب اعلان وکړو چې جهاد له تیاری کوئ، ما سره خو هېڅ شی نشته دی، ګرځم چې څه بندوبست وکړم چې جهاد له لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی عنه چې جیب ته لاس کو، 1000 درهم یې راواخیستل، بیا یې وله ورکړو. دا 1000 درهم واله ځان له د جهاد بندوبست پې وکړه.